الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم. محترمو عزتمنو مسلمانانو رونو د روژې مبارکه میاشته پر وتو د اخري اشرا شروع کېدونکې ده. یقینا په دغه میاشته کې به داسې کسان وي چې هغه به د تهجد لمنځونه هم نه وي کړي، صلات تسبیح لمنځ به هم نه وي کړی، دی به د شپې په مجلس وي، د ورځې په خوب باندې وي، سهاره د ماپښینه پر خوب تیره کړي او بیا داسې څه ماپښین چې راپور سي مازدیګر بیا د روژه مات په تیاري کې وي، در ماښامه بیا دی د روژه مات په تیاري کې لګیا دی او بیا د ماښام اذان باندې وسي دی روژه ماته کي او بیا روژه مات کړی وي، دومره زور ورته ولاړېدل غواړي چې ډېر داسې کسان به وي چې د ډېر اعمال کولو څخه به عجزه سوي وي. زه تاسې ټولو ته داسې طریقه در ښول غواړم چې هغه طریقه استعمال کو، یقینا په دې کې به موږ اعمال هم ډېر وکړو او د الله رضا به هم درلاسه کو، ځکه الله جل جلاله فرمای من اتبع رضوانه سبل السلام، چې کم څوک زما د رضا اتباع وکي، زما په رضا پسې پسې سي، ما راضي کېدل وغواړي، موږ هغه ته د سلامتۍ لارې خلاصوو، د تیارو سه رڼا ته راباسو او هدایت ورته کوو پر سیده لارې برابر. نو د الله جل جلاله د رضا اتباع چې څومره کسان دي، د هر سړی سبا د جمعې مبارکې ورځ ده، د هرې علاقې څخه د سروزې جماعتونه وځي، نو پکار دا ده چې هر سړی دغه 3 ورځې په سروزه کې د جمعې د ورځې څخه ولاړ سي چې دی د الله پر در باندې خپل سر کښیږدي، خپل ساز و سامان بسره ولاړ سي، د الله په کور کې ورته وغورځوي چې هلته ورسي د الله ته وژاړي، ځکه په دې کې به 2 ګټې وي، یو د الله په لار کې وتل، د الله و طرف ته خلق رابلل، نو ځکه الله جل جلاله فرمایي چې څوک زموږ په لارو کې کوشش کوي موږ هغه ته د هدایت لارې خلاصوو. د یوه سروزه به په 80 سروزو وي چې مخکې په څو سروزې لګېدلې چې 80 واره سروزه کې ولاړ سي، په دا روژه کې چې یوه سروزه ولګي لکه 80 سروزې. یو خو دا دی چې د بل غم در فکر در سره وي چې نور خلک مسجد ته راوبلم، په خلکو پسې ګشتونه کوي، مسجد ته یې راولې، ځکه الله جل جلاله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الی الله، چې در دې ښه خبره د چا کېدلی سي چې د الله و طرف ته خلک راوبلي. نو یو خو د الله و طرف ته خلک رابلې، الله به پر دې ستاسې ډېر راضي وي چې داعیه بل به د الله پر در باندې سر ایښی وي، د الله کور ته ورغلی، د خپل کور سکللی، د خپلې علاقې سکللی، په بل علاقه کې صرف و صرف د الله و طرف ته متوجه، نه د روژه مات فکر، نه د کور د کشنیانو ژړاوي، نه یو بل داسې ترتیب سته چې تا د الله څخه غافله کي. نو په کار دا ده چې هر سړی وي خپل علاقه کې په سروزه کې ولاړ سي، دغه 3 ورځې صلات تسبیح منځونه به هم وکړي، تهجد به هم وکړي، تلاوتونه به هم وکړي، الله ته به وژاړي. دغه 100 ورځې چې زموږ څخه په کوتاهي کې یا په غفلت کې راسره تېره سوي دي، دا به هم الله جل جلاله رامعاف کړي او دا تیر ګرده کال چې کوم زموږ څخه په ګناهونو کې تېر سوی دي، د دې به هم د الله جل جلاله څخه مغفرت وغواړو. نو په کار دا د عزتمنو چې دغه 3 ورځې په سروزه کې کم کسان چې په اعتکاف کښیني هغه خو به ګټه وکړي، چې کم اعتکاف کې نه کښیني هغه په د آخري عشره کې یوه سروزه ضرور ولګوي چې دی د الله جل جلاله کور ته ورسي، خپل بسره هلته ورته وغورځوي، دا 3 ورځې 3 شپې و الله ته وژاړي، د ټول کار رجسټر په صفا کې، نو بیا به در هغه دعا لاندې نه راځي چې جبرائیل علیه السلام چې هغه سړی دې هلاک سي چې پر کم سړي د روژې میاشته راسي او د ده بخشش ونه سي. نبي علیه السلام چې امین. دا څومره بده شرع ده او څومره د غټ شخصیت امین دی باندې د نبی علیه السلام امین دی چې د ټولو انبیاو سردار دی، د الله ثبات کې مرتبه ده د غټه ده، نو هغه امین پرې ویلی دی. نو په کار ده د محترمینو چې تاسې دغه 3 ورځې قرباني وکړئ، د الله په لار کې ووځئ، داسې به تېرې سي لکه دغه 18 19 شپې چې تېرې سوې، دغه 3 ورځې به هم داسې تېره سي، خو ځان به د الله دپاره فارغه کې او د الله پر کور باندې به هلته
سر ورته کښېږدئ د الله هر سړی چې د چا کوله ورسي هغه عزت کوي نو څوک چې د الله کوله ورلي الله به د ده عزت وکړي او د ده بخشش به وکړي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابوونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.